الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم او ایمان والو ویریږئ د الله نه او الټوئ الله ته نږدېوالی او جهاد وکئ په لاره د هغه کې خامخا چې تاسو کامیاب شئ یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی که چېرې یقینا شي دوی دپاره تمام هغه څه چې په ځمکه کې دي او په مثل د دې سره چې فدیه ورکي په هغې سره د خلاصي د عذاب د ورځې د قیامت نه قبول به نه کړی شي د دوی نه او دوی لره به عذاب دردناک خوښۍ به دی چې وځي د اور نه او نه به دی وتونکي د هغې نه او دی لره به عذاب همیشه مخکنو آیاتونو مبارکو کې مضمون را روانو چې جهاد وکړي او بیا د ترک جهاد دوه نمونې ښودلې بنی اسرائیل تکاسلو کو نو پاغی باندې عذاب راغې د الله د طرف نه نو جهاد کې سستی مه کوئ دارنګ تکاسل د حابیل ته وګورئ هغه مقتول وګرځېد د وجې د تکاسل نه نو پاسه یې جهاد وکړئ و جهاد چې دی نو دا د پاره د دې دی چې آسمانی قوانین راشي قاتل له سزا ورشي او هغه قصاص کړی شي ډاکو له سزا ورکړی شي نو د هغې تذکره وشوه رستو وایي جهاد د دې دپاره چې غل هم سزا ورکړی شي آسمانی قانون راشي خو ګوره یاد ساتئ دا قرب چې الله ته حاصلیږي او آسمانی قوانین راځي نو دا الله ته قرب حاصلول دي او دا په جهاد فی سبیل الله سره راځي نو دا قرب الله ته حاصل کړي او جهاد په لاره د الله کې وکړي نن وخت ته سبابا دا تمام زمکه کې چې سدي او د دې په مثل نورم قدر لشي قربانې به چې د عذاب نخلاص شم وګوریات ساتي دا بیا قبلی کی درننا او نال تسکار کیږي یا بعضی حضرات
ربط داسې ذکر کوي مشایخ او اساتذه کرام چې مخکې د ډاکو سزا ذکر شوه چې ډاکو له سزا ورکوي نو رستو د غل سزا ذکر کوي چې غل سزا ورکوي نو درمیان کې وای جاهدو ایماندارو چې ډاکولا او غل را سزا ورکوي نو ګریات ساتیو د ایمان ډاکې والا دی چې د ایمان ډاکه در نه کوي نو هغه له هم سزا ورکوي جاهدو فی سبیله نن سبا خلق ډاکو له سزا قائل دی غل رام د سزا قائل دی حکم قوانین چې الله را لېږلي دي په هغه طریقه نه هر چا خپله طریقه جوړه کړې ده نو فساد او فتنه عام کیږي کمیږي نه او د ایمان ډاکولا اسوکم د دې ندی قائل چې هغه د ایمان ډاکولا سزا ورکي بلکې د ایمان ډاکو یهودی نصرانی قادیانے سکھ ہندو شیعہ د دای د پارا د وحدت الادیان چغواله کی نو الله وای او ایمان والو اتقوا الله او یریږئ د الله نه اتقوا الله او یریږئ د الله نه دنیا کې دوه قسمه سيزونه وي یو چې دی نو هغه منهیات وي دویم چې دی نو هغه مأمورات وي نو د منهیاتو بارکه حکم راغې اتقوا الله او یریږئ د الله نه په بارا د منهیاتو کې د الله نه او یریږئ په بارا د منهیاتو کې چې څه الله منع کړي نو د هغې نه منع شئ وابتغوا الیه الوسیله او لټوئ د الله تعالی ته وسیله نږدېوالی مأمورات چې دي نو هغه وکئ چې الله ته مو قرب حاصل شي او لوی امر جهاد فی سبیل الله دے نو جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون دو شیزونه شو یو مأمورات چې الله په کوم خبرو باندې امر کړی دی نو وابتغوا الیه الوسیله الله ویلی دی اقیموا الصلاة منذ کانو الله تبا نزدېکت او قرب حاصل شي الله ویلی دی زکات ورکي نو زکات ورکي الله تبا مو قرب حاصل شي دا سے تمام مأمورات چې رب کائنات حکم کړی دی او اتقوا الله کې منهیات ته اشاره شوه سمرا منهیات چې رب کائنات داغینا منع کړی دا سود مکوئ رشوت مکوئ زنا مکوئ دے تمامو منهیاتنا من شهید الله نو یریږي هغه ته اشاره شو په اتقوا الله کې او دغه ته تقوا ویل کیږي تقوا نوم د دې ده
چې رب کائنات کم شیزونو نه منع کړی دا نو دا هغې نه منې شي او چې الله په کم باندې امر کړی دی نو هغه وکړي دغه اصل تقوا ده دا اصل تقوا آیات مبارکه کې لفظ د وسیله راغلی دی او دا زما او ستا معاشره ما او تا داسې معاشره کې یو چا معاشره کې فتنه ډیره ده د دیو جنا لفظ د وسیله لګونته وضاحت کو تر دې بدعتیان اورسېدل دیتا وای زمنګا او د پنځپیریانو په میانس کې فرق دا دی وای چې هغه وسیله نه مني او منګه وسیله منو او توسل بالذات بدعتیان دیتا ورسېدل حالانکه دا خبره یقینی ده چې دا کابرین دیوبند طریقه بالکل نه وه دا خبره یقینی ده چې دا طریقه دا د احناف هم نه وه دا د دې بدعتیانو د روافضو او د بریلیانو نه دا خبر راغستی دی دا د کابرین دیوبند طریقه نه وه اکابرین دیوبند رحمهم الله اغی مخالفت کړل د شرکیات او د بدعاتو وسیله یو معنی قرب راځي وسیله په معنا د حاجت راځي وسیله په ما یتقرب به الی الغیر راځي هغه شی چې غیر ته پاغه باندې قرب حاصل شي دا ټول معنی دي په معنا د رغبت امراضي او په معنا د مینا امراضي دارنګ وسیله خاص مرتبه اغه تام ویل کیږي چې هغه الله پیغمبر پاک لور کوي لیکن شرعی معنیوں کے یو معنی هغه دادا چې امام راغب اصفهانی وی التوسل الى الشيء برغبه وحقيقه التوسل الى الله تعالى مراعاه سبيله بالعلم والعباده وتحري احکام الشریعه حقیقت د وسیله داده چې علم د الله د لارې حاصل کې او داغه لحاظ وساته د عبادت لحاظ وساته د الله د لارې لحاظ وساته په عبادت سره او دارنګ د الله د لارې لحاظ وساته په احکام د شریعت او داغه تحری سره دا وسیله وا بدعتیانو نه دا وسیله پاتې ده خواهی صرف نوم د وسیله اورېدل لري څوک معنا کوي لکه امام نصفی حنفی معنا کوي وی الوسیله هي ما يتوسل به الى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي وسیله دی ته وی چې الله تا پاغه باندې قرب حاصل شي چې نیک کارونه وکړي وابتغوا الیه الوسیله وترک السیئات او گناہونو نه ځان بچ کې تقوا الله دا وسیله ده دا شان تفسیر ابو سعود اغاموی الوسیله ما يتوسل به الى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي
گناہونه پر خودل نیکی کول دا غ وسیله دا چې الله ته به بندا نږدې کیږي دا غ اصطلاحي تعریف ده لیکن بدعتیان را پاسېدل نو بدعتیانو د وسیلې نه سبل څه شی جوړ کړ هغه دا جوړ کړ چې وای موږ به دا وایو چې الله منګه د پلان کې پیغمبر د ذات د وجه نه وبخې د پلان کې پیغمبر په حق مو وبخې دا کار را لو کې داغه په جا او داغه په حرمت او داغه په توپیل دیتا وسیله بالذات وي چې داغه ذات مخې ته کی داغه مرتبه مخې ته کی الله د مرتبه ته وګوره او مال دا کارو کې دا وسیله د بدعتیانو اسو کوم بلا تعویل د دې وسیلې قائل نشتا او چې تعویل پکې وشي نو وسیله به ذات نه پاتې کیږي نو وګ داسې ونیوا په ناګومان وته مراتاويږي په ناګومان وته مراتاويږي صلوات په ناګومان راتاويږي چې خلق ایهام کې غرزه یاد ساتي دغه وسیله بالذات دا نه فرض ده نه واجب ده نه مستحب ده چې فرض واجب او مستحب نه ده ادا یاران پنن فرقونه ذکر کړي دا کار د بدعتي دی او دا کار دا غچا د چاغه د اهل سنت والجماعت نه حفظ المراتب نه پیجنی واجایي اجمالی طریقې سره لګون ته وضاحت کوم د وسیله چې مسله واضح شي یو دا چې اقسام شرعیه چې کوم وسیله پنځپیریان منی لګون ته ګورا یو پاغه وسیلو کې چې پنځپیریان منی او قرآن کریم منی احادیث منی نو آغا التوسل الى الله تعالی باسمائه وصفاته وسیله دا الله تعالی تا داغ په نومونو سره یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم وغیرہ دا ټول منی دا مشرکان منی خو په دې باندې زړه له تسلی ناراضي مشرک وای دی ته بېمانه چې دا الله په نومونو باندې زړه نه یخیږي نورم سزان ګرای را ګرای مشرک وای دی ته ګینه چې دا الله خسته خسته نومونه رالل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها نو نور ځان سره لګره مشرک الله را تویلی په دیو الله نه وغواړه کنه دویم قسم وسیله شرعی وسیله الله تعالی تا توسل الله تا پنیک عمل سرا نیک اعمال دام اتفاقی دا منګ دا وسیله منو زکه چې قران کریم کې ډیر ځایونو نه معلومیږي او احادیثونه معلومیږي نو قرآن کریم نو معلومیږي وسیله بالاعمال الصالحه ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد عبادت ته نو عبادت کړه دې دا وسیله کینو ایاک نستعین عبادت وسیله ګرځول لپاره د استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت وسیله ګرځول د پاره د استعانت دا جایز ده کنه نیک اعمال کو د بدعتي په دی وسیله باندې سره نه یخیږي چې د راشي 2 رکعات نه پلو کې الله ته ودرېږي والله تا نه غواړم په دې سره نه یخیږي
بدعتي وای دیتا چې په شرعي طریقه باندې زړه نه یخیږي چې تر څو غیر شرعي د ځان سره نه مګلی بدعتي خو وای دیتا دا خو وسیله وا نه دی بداسي کې وای چرته مونږه او چرته زمونږه اعمال مونږه بس اعمالي نو چې ته خپل دور نه راضي نو بیا سلا ځان وینځ را وینځ استنجا مکو بیا کنه غریب ته په خپل اعمال باندې اعتماد نشته بدعتي وای دیتا په اعمال با الله ته ځان نږدې کېو دا به امید لري دریم قسم وسیله شرعیه الله نه دعا غوښتل او خپل عجز الله ته وسیله کول الله عاجز ما لکه بابای آدم دعا دا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا یا چې دا نو د زکریا علیه السلام دعا دا ربي انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا دا وسیله دا ځان عاجز کا الله تا وسیله الله تا دا خپل عجز وسیله کا الله ز فقیر عاجز یما بل مسوک نشتا دام یو وسیله دا یا لکا بخاری کې دا ابوبکر صدیق دعا راغله دا هغه اخیری قاعده کې وی ربي انی ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت دا سوګه دعا به وي سلورم قسم وسیله الله رب العزت تا د ژوندۍ په دعا سره ژوندۍ نیک سړی لاړ شو هغه توای مال دعاو کا بالکل جائز منګلاړ شو اخپلو متبعین سنت مشایخ څخه ورته موږ ته دعاو کې نو هغه موږ له دعاو غواړي پیغمبر صحابه رات لاغه بوله دعا غوښتا صحابه کرام نه خلق دعاګانې غوښتي دي عمر تربی کائنات وی دا رسول الله ورتوي الله الله وا عمر پیغمبر پاک ورتوي عمر کته وې سي قرنی سره ملاو شوي نو ځان لاته دعا وغواړه قرآن کې راغلي دي موسی علیہ السلام څخه باغیر علل ادع لنا ربک جائز دا وسیله لاړ شنه کانو څخه وای ما لو غواړي دعا دارنګه پنځم قسم وسیله شرعیه چې هغه جائز ده هغه دا الله تعالی دا اسماء او د صفات او اضافت چوشي اسماء د عباد الصالحین تا مثلا دا شوای اللهم رب جبرائیل اللهم رب میکائیل و اسرافیل وغیرہ واد جبرائیل ربا واد اسرافیل ربا واد میکائیل ربا نو دا جائز دا اصل کې دا غي په نمونه نه دا نمونه د الله دی دام توسل پاسماو د الله او صفات د الله دی دا غي اضافت د صلاح او نمونه ته شوی دی دارنګش پغم وسیله درود پر رسول الله وایا بیا دعا غواړه بے شمار فضیلتونه دا ټول منګه بنو او دا وسیله زکه منو چې قرآن او حدیث نه ثابت دي خو یو ده وسیله غیر شرعیه پاغي کې بیا سب بدعت دي او څه شرک دي
وسیله غیر شرعیه چا موږ نه منو، یو دی د هغې نه توسل بحق فلان، توسل بجاه فلان، توسل بحرمت فلان، بطفیل فلان، ببرکت فلان. یره جی وا الله من سوال کو د پلان کی په مرتبه او په حق او د پلان کی په عزت دا غ په برکت منګه او باخي او منګ در نه دا غواړو دا شی منګ لراکی. دا هغه صورت ته چې بدعتیان په دې باندې ډېر زور لګي. دا وسیله غیر شرعیه بدعیه ده. قرآن کریم کې دا نشتا. من ادعا فعلیه البیان. بعضی بدعتیان وی قرآن کی وسیله راغلی وابتغوا الیه الوسیله، و بدعتی دینه دغه وسیله نه مراد. هغه ورپسې رستو ویلي و جاهدوا، جهاد وکړه. نو جهاد دا نه چې جهاد د مجاهدې نه دی، کوشش به کوم ډېره ډوډۍ به خورم دام جهاد دی. نه، جهاد په معنا د قتال فی سبیل الله. الله الله. دارنګ دا احادیثو کې هم نشتا. روایات چې څومره دي په دې باب کې نو آیا ضعیف یا موضوعی، او کوم حضرات چې ډیر زور لګي متأخرین نو جایز به کې وي چې ثابت قدرې ده. لکه خلق وته محق التقول و یوزو ته محق التقول و هغه کتاب چې ټول دروغ ثابت کړي دي. محق التقول ټول دروغ ثابت کړي دي. دارنګه تسکین الصدور و ته خلق وی شیخ باورته تشویش الصدور وی، او تشویش الصدور دیم یقینی خبره ده. دا اکابرین دیوبند لیکلیو چې کومو کې د مړو اورېدو خبرې دي کې د رښتیا او په ځای دروغ ډېر زیاتی ګاډرې پکې ډېري. نو هغه او یا د ډاګۍ مولا کتاب البصائر پاغي کې ډېر زور چې لګولی دی، نو دا جایز قدرې ده. دا جایز قدرې ده، مستحب فرض او واجب نه ده. صحیح ده چې ډېر زور لګي جایز. خو مانعین حضرات دی ته بدعت وایي. نو چې مانعین حضرات دی ته بدعت وایي او دا دیم بدعت، ځکه ما تاسو ته وی قرآن کې نشتا. فاتحه کا صحیح طریقہ والا وی قرآن کې نشتا، حدیث کې نشتا. نصیحت المسلمین والا وی حدیث کې نشتا. خجی شانور شاہ کشمیری وی سلف صالحینو کې دا طریقه نه وه، ځکه خیر اوس څه قرآن کی نشتا، حدیث کی نشتا، سلف صالحینو کی نشتا. تحفۃ العلمائی کے سید احمد پالن پوری رحمہ اللہ وی دیوبندیانو کې هم د دې رواج نو صرف د سلف صالحینو نه باغی نشوي، د دیوبندیانو نام باغی شوي، هغې کې هم دا رواج نو. بار کې فرازا بدعت هم دغې ته وي. نو مانعین ورته بدعت وی دا نشتا. اوس چې کم خلق قائل دي نو هغه صرف جائز قدر وی، او چې کم خلق ناجائز وی نو هغه بدعت وی. او قاعده دا ده چې کم شی دایر شي په مابین د سنت او د بدعت کې نو بدعت وی او پرېږدې بدعت حسابېږي. اوس چې کله دا بدعت حسابېږي، قرآن کې نشتا، حدیث کې نشتا، اجماع کې نشتا، قیاس کې هم نشتا. چې نشتا نو یو څو حوالې ذکر کوم په دې باندې او بیا ځو. فیض الباری کې شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وی
چې سلفو کې دا طریقه نه وه، چای به مړي له لاړل یا غایب او هغه په جا باندې به سوال کو، ژوندي له به تلل. فیض الباری جلد نمبر 2 صفحہ 496 کې ذکر کړي سلفو کې دا طریقه نه وه. دارنګ مختصر صحیح البخاری داغی شرح کړي دا ظهور الباری دیوبندی، هغه وی خیر القرون کې دا طریقه نه وه. وای په نن زمانه کې بهتره دا ده چې دا طریقه اونشي. دیوبندی دی نن سبا خلک د دیوبند ټیکهدار ګرځېدلی، بدعتیان کباړ مباړ به راشي نو دا د دیوبند طریقه وه. دا ستا پلار خپل دیوبند جوړ کړی دی، دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم طریقه نه وه، د صحابو نه دیوبندیانو نه وه. دا دیوبندی وی خیر القرون میں دعا کا یہی طریقہ تھا اور سلف کا عمل بھی اسی پر رہا کہ مردوں کو وسیلہ بنا کر وہ دعا نہیں کرتے تھے. کہیں نہیں تو عام حالات میں دعا کا شعور بھی نہیں ہوتا، بلکہ کسی زندہ مقرب بارگاہ عزدی کو آگے بڑھا دیتے تھے. آگے بڑھ کر وہ دعا کرتے جاتے اور لوگ ان کی دعا پر آمین کہتے جاتے تھے. بس حضرت عباس کے ذریعہ اسی طرح توسل کیا گیا تھا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر موجود یا مردوں کو وسیلہ بنانے کی کوئی صورت حضرت عمر کے سامنے نہیں تھی. حضرت عمر تدا صورت میں خطنو، ورنہ حضور اکرم کی ذات سے بڑھ کر وسیلہ بنانے کے لیے اور کوئی سی ذات ہو سکتی تھی؟ مردے یا غیر موجود سے توسل کے جواز کا فتویٰ متاخرین کا ہے. دا متاخرین جواز صرف ور کړی دی، لیکن حافظ ابن تیمیہ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے. بہرحال اگر حافظ ابن تیمیہ کی طرح اس مسئلہ میں شدت نہ بھی اختیار کیا جائے پھر بھی مردوں سے توسل نہ کرنا ہی بہتر ہوگا. دا وی د شرک او د فتنې زمانه ده. دا شانتی د 3 جلده کې شرح ده تفهیم البخاری، پاغي کې دغه راوړي دي چې دا توسل په سلف صالحینو کې نو، متاخرینو د دې جواز ورکړی دی، لیکن بهتره دا ده چې دا نشي. غیر بهتر پسې ولې ځئ؟ او بیا هغه غیر بهتر چې د هغې نه د شرک او د بدعت اډې کولاویږي بیا او صورت کولاو شوي. نصیحت المسلمین کې مولانا خرم علی بلہوری چې دا دیوبندی دی صفحہ 21 او 22 کی لکھی، وای چې یاد ساتئی منہیہ کی لکھی، وای حدیث کے روح سے اس قسم کے وسیلے کا بھی جواز نہیں نکلتا، کیونکہ ایک دفعہ استسقاء کے موقع پر حضرت عمر نے دعا کی تھی. او بیا اگد عبارت راوڑ دے، اگر اس طرح کا وسیلہ جائز ہوتا تو پھر حضرت عمر رسول اللہ کو چھوڑ کر حضرت عباس کو کیوں واسطہ قرار دیتے؟ کہ چردہ وسیلہ جائز و چمڑی تلاڑ شاہ یا دمڑی ذات وسیلہ کا حضرت عمر بچر رسول اللہ نو پر خدا عباس لبا نو تلے خدا جائز نو ہے. حدیث نو ایدہ معلومی کی دکا خبرہ دیوبندی ظہور الباری سے ابو مکڑا او دغا نصیحت المسلمین والم کی. فاتحہ کا صحیح طریقہ اغوی چھ قرآن کے دا وسیلہ نشتا ہے. قرآنی دعاؤں میں اس طرح وسیلہ لینے کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس لیے بعض علماء دین ایسے وسیلے کو جائز نہیں سمجھتے. پوشوے او بیا دام ہوئی دغه کتاب فاتحہ کا صحیح طریقہ صفحہ 53-54 کے چې اصل وسیلت 2 سیزونه دي، اعمال صالحہ او اوصاف حمیدہ، نیک اعمال او خصفات ځان کې راوستل. دا قرآن کې موجود دي، اذان کې موجود دي، پیغمبر د دې تلقین کړی دی. او کم خلق چې دا کارونه نه کوي او صرف بزرگانو ذات وسیلہ کوي، دا وی په غلطی دي. نه دیوبندیان وی
دا دیوبندیان وی توحید و شرک کی حقیقت نور الحسن شاہ بخاری اغوی چه دا بدعت تے دا بدعت تے اغوی او دا بدعت حکمی پلا گولے دے دغه شانتے علامہ علوسی اغوی دا نشتا بعضی خلق دوکه ورکي چې علامہ علوسی د وسیلې قائلو دا په عبارت ته پوه شوی نه یا پوه شوی خو ګاډر دی اوچت کړی دی دارنګې اوضح الاشاره د شیعو پرد کې علامہ نجمی رحمه الله یو کتاب لیکلی دی شیعه د دې وسیلې قائل دي بریلیان د دې وسیلې قائل دي نو آغا د دې پرد کی کتاب لیکل لري اوضح الاشاره نو آغا وی التوسل بالذوات او بالحق او بالجاه كأن يقول الداغي بحق فلان عندك او بجاه لديك وهذا النوع ابتدعه المتأخرون ولم يكن معروفا عند السلف دا سلفو کی نوا دا بدعتیان دا متاخرین رستو بدعت را اخکل دے دا بدعت رستو راغل دے او بیا اگد باس راوڑ دے بطلان قصت الاعرابی والعطبی که تاسو خبر کوئی نو تاسو خپل خبر اخلاص کی بیا بزدل تا کی خیر د شروع شما یا بز شروع شم تاسو خیر د خپل خبر اخلاص کی حاجی بطلان قصة الاعرابی والعتبی آغا کتاب کم آغا وی چه علامہ محمد تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ ویلی دی والمبتدعون يتوسلون بالزوات وتوسلهم فاسد بدعتیان توسل بالزوات کئی او دا توسل دا غی فاسد دے او بیا دا غی خیستوی والموحدون يتوسلون الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العليا دا غی دا طریقہ دا دارنگ بیان مانا کلمت لا الہ الا اللہ اغد دی وسیلی بارکی وی هذا من البدع التي دا آغا بدعاتو ندے چه عند جمهور اہل العلم دا سر مشروع ندے اللہ دا مشروع ندے گرزولے هذا من البدع التي لم يشرعها الله اللہ دا مشروع ندے گرزولے عند جمهور اہل العلم وانما المشروع التوسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وتوحيده ومحبته والايمان به وبالاعمال الصالحات دارنگ حقیقت وسیلات محمد نصیب رفاعی شافعی اغام و ادا بدعت غیر شرعی طریقہ دا شفاء الصدور کے شیخ الاسلام مرعی ابن یوسف اغا ذکر کئی چدا ناجائز دا دارنگ فتاوی العقیدہ اغوی دا بدعت التبیان کی چلاسی بابا وی دا بدعت جلاء العینین پیوگت باس کڑ دے اوی دا بدعت او دا قرآن و حدیث او دا فقائے احناف دا طریقی خلاف تا بعض خلق اغینا چی نورا کسا خطا شی نویرا علامہ نعمان آلوسی علامہ آلوسی شکری
او دارنګ دا نور یادوي دا غیر مقلدین. ولې د دې یارانو په نسبت باندې احناف هغې ته وایي چې دی وایي زما په شانتي. احناف دی هغې ته وایي چې یا په افغانستان کې چېرته بدعتیان را جمع شوي دا احناف دي، یا دلته کې چېرته را کباړیان مباړیان را جمع شوي دا احناف دي. قطعا چې کوم دی نو د احنافو سره څه واته نشته. احنافو علامه علوسي م وایي نشته. د علامه علوسي خاندان په دې ردونه کړي دي چې دا نشته. او دغه وسیله در حقیقت کې دا بیا ګرځي د پاره د هغه څیزونو ته لار چې کوم قرآن او سنت کې ناروا دي. دویم قسم ناروا طریقه ګوره ما راته دا یو وسیله وي بالذات شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی خیر القرون کې نه وه. اب تمام اکابرین دیوبند وی قرآن کی نشتا. نصیحت المسلمین کے خرم علی دیوبند رحمہ اللہ وی حدیث کی نشتا. نو قرآن کی نشتا، خیر القرون کی نشتا، حدیث کی نشتا، ہاں نشتا. او بیا خپل دیوبند توحید و شرک کی حقیقت کے وی دا بدعت تے، دا بدعت تے. او سید احمد پالنپوری وی دیوبندیانو کې د دې رواج نو نو تا سره پاتې څه شو؟ قرآن کې د سره نشته، حدیث کې د سره نشته، دیوبند کې هم نه وه، دیوبند کې هم د دې رواج نو. دا دیوبند تاسو چې کم د ځانه جوړ کړه دا هغه دیوبند دا نشته. دویم قسم وسیله غیر شرعیه چې د یو خاص قبر خوا کې دعا غوښتل او دا عقیده لرل چې دلته دعا ښه قبلیږي، دا دعا بدعت دی او دا وسیله بدعت دی او د اسبابو د شرک نه دی. دارنګې دریم قسم وسیله غیر شرعیه چې لاړ شي او یو قبر والا ته ودرېږي او تا هغه ته وایې چې پلان کې زما دپاره د الله نه دعا وغواړه او زما دپاره شفاعت وکړه. دا ناجائز او شرکی بدعی وسیله ده. الصارم المنکی اقوی فقط خالف نصوص القرآن و اجماع المسلمین، نصوص د قرآن او د اجماع مسلمین خلاف وکړه. غایت الامانی فی الرد علی النبعانی کې علامه علوسی شکری وی دا شرکی او بدعی وسیله ده. او چې کم سړی دا وسیله کوي چې پلان کې قبر والا تماله دعا وغواړه، د د مزد د الله دربار کې نه قبلیږي، د د حج او د زکات حتی چې د جهاد هم د الله په لار کې قبول نه دی. دا داسې یو ناروا وسیله ده. دا وسیله اوس نه شرک دی. او نن سبا په دې خلک جنګونه کوي، موږ مناظره کوو، کفر کې مناظره وایي بې ایمانه. شفاء الصدور کې شیخ الاسلام والمسلمین مرعی ابن یوسف حنبلی هغه ذکر کوي د دې په حرمت اجماع ده، د حرام ده. شیخ ابو السمحه حیات القلوب بدعاء علام الغیوب کی لکھی سلفن او خلفن د مشرکین دکا عقیده وا. فتاوی اللجنه اتفاقی د علماء کرام فتاوا، بعض خلک د غیر مقلدینو فتاوا بې ایمانه غیر مقلدینو کدار مشایخ حرمین دا هغه وای دا ناجایز. دا سر ډیر کتابونه. سلورم قسم وسیله غیر شرعیه یو قبر والا ته دا ویل چې تماله دا حاجت پورا کا. دام بعض خلق وسیله گنی الان کې دا کفر او شرک بال اتفاق دے. پنځم قسم وسیله غیر شرعیه یو غائب تا یا یو مړی تا دا आवाज کول چې زما د پاره دعا وغواړه او هغه مړی لریم وي د قریب حکم هو تیر شو.
لری نو چې لری او هغه ته هغه ټایم وایي دا شرک صریح دی. دې کې اثبات د علم غیب د غیر الله لرا او دا عقیده ناروا ده. شپږم قسم وسیله غیر شرعیه هغه دا نه چې د لرې نه یو قبر والا ته یا یو غایب ته وایي چې راورسه او ماله دا کار وکړه، دام کفر او شرک په دې سړی کافر کیږي. دا ناروا وسیلې وې چې ته یو سړی الله ته وایي الله ما د پلانکي په مخ وبخې او د ده په وسیله او توپیل ما وبخې، دا ناجایز طریقې. یا ته وایي چې د ده قبر خوا کې دعا ښه قبلیږي، جومات ته پرېښود او د ځانه دې د دعا دپاره یو ځای جوړ کړه، یا هغه ته نږدې ولاړې ماله دعا وکړه شفاعت وکړه، یا ورته د لرې نه وایي راشه یا د قبر خوا کې ورته وایي ماله حاجت پوره کړه. دا ټول د لرې یا د نږدې نه په دې کې چې ماله حاجت پوره کړه هغه بیا شرکي وسایلو کې راځي او سړی پې مشرک کېږي. یا ایها الذین آمنو او د ایمان خاوندانو اتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه، ویریږئ د الله تعالی نه چې موږ دې پې ووجلو اوس دې راته ولاړ ویریږئ د الله نه مانا منهیات پرېږدئ، وابتغوا الیه الوسیله ولټوئ دې الله تعالی ته نږدې والی په کولو د نیک اعمالو، په کولو د نیکو. الله الله وجاهدوا لویا نیکی دادا وجاهدوا او جهادو کوي فلار د الله تعالی کې خاما چې تاسو کامیاب شئ. داغه وسیله وا وسیله دانا چې د ځانه جوړه کی. اشرف التانوی رحمت الله علیه ذکر کوي د دې آیات د وسیله به ذات سره مسوم نشتا اډو تعلق نشتا او دې سره اډو تعلق هم نشتا او بدعتي چې کینو وي قران کې راغلي چې وابتغوا الیه الوسیله. کومه وسیله؟ په زماغه کنه ستا وسیله دې کې نشته وایا دا الله چې کومه وسیله خودلې دا هغه مراد ده. تخویف اخروی نیک اعمال دی دنیا کیوں کا سباب آر سور کے قبلی کی بنا یقیناً آکسان کفرو چکو پرے کڑ دیں کچری شید دید پارا آغا چی دی پزمک اکی ٹول پٹولا او پا مثل داغی نورم داغی سرا دید پارا چی فی دیور کی دی پاغی سرا دا عذاب درز دا قیامتنا ما تو قبل منهم قبول بان نکڑے شید دینا ولهم عذاب علیم دیلر دے عذاب دردناک. دنیا کے اتقوا اللہ دنیا کی وابتغوا الیہ الوسیلہ دنیا کی جہاد دا غلوی وسیلہ سبا پرز د قیامت دا زمک او آسمان دیکی چس دیو د دی عمر دنیا نورا دا با فدیه کی ورکے ورنا بیا بدرنا قبولا نکڑے شی نو چه دلتا موقدا نو دلتاو کا سبا بدا دنیا ټوله ورکے و چه تخلاص شی بیا نخلاصے گی نو نن موقدا دی دنیا کې د الله په دین باندې اول د خپل ځان جهادو کا جاهدو بیا موالکم وانفسکم والسنتکم ابو داود کی روایت راځي په خپلو ځانونو جهادو کوي مالونو جهادو کوي ځان قربان کا د الله دین له ځان وقف کا خپل مال دی را واخلا د الله په لار کې قربان کا
دارنګ دا جبر واخلا دا د الله په لار کې ولګوا دا جهاد دی دا اوکا ینه سبا نن خدا یو کانال 2 یا 3 یا 10 روپۍ 20 روپۍ در نن کیږي سبا با بیا ډیر سور کې ټول ازمکا کستا شو د دې مر الله ټول خو چې دین اخلاص الله اوس مقانه ده الله دې موږ له دنیا کې سترګې روخان کی او هغه کارونه دې الله زموږ نواخلی چې سبا په موږ اسکه غړیو یریدونا غواړي بدای چې اوزیدای د دې جهنم نه او نه بيدای وتون کی دا غینا پته بکل شي د اهل سنت والجماعت دا عقیده دا چې کافر جهنم تلاړ دې بیا د جهنم ناراوته نشي خو مسلمان موحد چې جنت تلاړ شي نو دې د جنت نه براوزي دا جهنم نه مسلمان موحد که جهنم تلاړ نو دې با د جهنم ناراوزي جنت میں مخ کی خیال کوي ګوره ښا جنت ته چې مسلمان لړ بیا نشته راوتل بیا همیشه جنت کې دی او جهنم ته چې مسلمان لاړ د ګناونو د وجنا یا ورځ براوزي امام ابو حنیفه رحم الله مسند کې حدیث راوړل دی ناشنا حدیث دی نورم غنو کتابونو راوړل دی د قیامت پر ورځ باندې چې کافرم جهنم ته الله وغورځي او موحدین ګناهګار نو آغا کافر بدای ته وای تاسو لستاسو هغه ایمان څه پیدا درکړه تاسو هم جهنم کې ای منګام په جهنم کې یو نو الله له قهر او غضب کې به الله راشي الله له غصه ورشي الله به حکم کوي چې په جهنم کې دی یو هغه تنم پاتې نشي چې هغه به دا کلمه د لا اله الا الله وي نو هغه به راو باسل شي د جنت خوا کې یو نهر دی نهر الحیات هغه کې به هغه غسل کوي او هغه به هغه هر سبت لرشي او بیا به الله رب العزت جنت تبوزي جنت کې به بیا اگر جنت والا مسلمانان بہت وی وګوروي دا جهنميان دي سمانا مخ کې جهنم ته تلی اوس دل تراغلی جنت وګوروي دای به بیا په دینوم خپکیږي چې موږ ته جهنميان ولې ویل کې موږ اوس جنت ترالو نو ثم يدعون بیا به الله نه غي سوالو کی چې الله زمنګ نه دا نومم لره کا نو الله به دا غي دعا قبول کی نو بیا با غي پاغنم چرم نشرا بلله اغبتم الله لرکی کافر د جهنم نه ناراوزی مسلمان به د جهنم نه راوزی یو ورځ بدا سرازی وما هم بخارجین منها نبی دیوتن کی داغینا دیلر بوی عذاب ہمیشہ واخر دعوانا